बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लेकर सदर जलसा कौमी वतन पार्टी सूबाई कायद जनाब सिकंदर अयाज खान शेरपाव जमुंगा सूबाई कायदी जिली चेयरमैन द हल्के चेयरमैनान दिलता वलीज कौंसल चेयरमैनान साहबान और द अरेचन मंदनी और द डकीब द नौकरदान और मशरान और रुणो ज नंता सुटोलता मुबारकबादी पेश को मा बल्कि दमुंगा टोल मशरान नन रागली दी और तासर पदे खुशाल है कि शामिल दी जका जदा सुई गैस नन सबा यो अहम मसला दखल को द अवाम द गरीबानानो जका च लड़के निश्ता लड़के ग्रांड दे और नूर से जरियम निश्ता नौदा सुई गैस नन चे दिल तमुगा देव ताउकड़ा जस्तासु ढेर मशकूरिम चतासु दामरा गण तादाद के दामरा जोश व खरोश सरा नन रागले दे इज्तिमा के शामिल शुएब दे विलेज कौंसल चेयरमैन इरशाद अली और दे विलेज कौंसल जमुंगा पार्टी जनरल सेक्रेटरी अरशद खान द्वीम मशकूर इमाम द अरशद अली खान वालिद साहब सर जमुंगा ढेर जोर ताल्लुक पात शवे दे और नन दिल ता खुशाल शुम यो मख के मुंगा जलसा दिल देखवा पा पस वजुआ तुमान दे आगा बिया कैंसिल शुआ खुदा खदा शनन पदा से मौका मान राग लो चिदा यो खुश खबरे पा आगे सर मुंगा राग लो होता उसता दा गैस इफ्तिताह मुंगा नन ओकरा उसता दा मुबारक शे दा जलसा पकार दारे चचता पकुरो मैदान किसी वडी दुनिया बरा गलेवा को ददे दा इंतजामिया लग यरीगी विशी यरा बार मक्का व खतरात थी मुंगा खुद आवाम सर मिलावे को आवाम चार दे कि मुंगा खतरात तो चला परवाह न करे पर उम्र के खतरात परवाह न करे दा नन चे मुंगा और तासु यो देशु इसका मकसद पारा दा कुछ तासु ख्याल इंदा मुंगा शपथ काल मखे 2017 के दा मंसूबा मंजूर शेवा हो पदे मांदे लग कार शिव और पाते हो हुकूमत बदल शो ढेर मरगरी जमुंगा पटे इलाकों के पदे खपम शो जमुंगा कारो नशो कुछ हुकूमत बदल शो असल सला उमदा शांति पाते शवा दा हो मुंगा उस जोर मांदे दा आगा जॉब नंबर है छिपागे कि कमे पैसे पाते हुए दागे पारा मुंगा दा कोशिश को दा सीधा लगा रुके पैसे कर दे दलू हो इंशाअल्लाह ताला आप पैसे राग ले करोड़ों रुपए और इंशाअल्लाह ढेर इलाकों बा तबा सहूलत मिलोशी दा दे जॉब नंबरों के जकम किली लिखली जो मांग करो तो पारा था करा जोर आगा दे चकम पाती आप इंशाअल्लाह ताला रोस्तो कहो इरशाद अली पखपल अगे के ढेर अगवर रात को दा मंदनी चेयरमैन हम ढेर मनसूबे अगर करे वले बन को इंशाअल्लाह कहूबा वो यो ख्याल सरीवे भी चे
د غم خبرې نه هغه زر کوه او چې د ښه خبرې نه ورو ورو کوه چې خلکو ته یادي نو مونږ دا کار نه دی کړی چې تا دا دلته چې هغه وخت کې به خلکو راته وایي چې ورو ما ورته ویل د دې خلکو دا په ما باندې حق دی او دا انشاءالله تعالی دا هر څه چې دی دا به زه دوی ته رسوم او دا به هغې پورې به زه په ارام نه کېدم چې دا خلک مونږ مطمئن کړي نه وي انشاءالله دا کار به ډېر ژر انشاءالله تعالی دا مکمل شي دې کې چې کوم کلي دي بعضو کې پایپونه ګرځېدلي دي بعضې پایپونه را روان دي نو انشاءالله تعالی هغه به هغه ځایونو ته ټولو ته ورسي په دې علاقې کې مونږ خو په دې فخر کوو چې دې علاقې خلک چې کوم مونږ سره مینه کوي نو د هغې مونږ سره داسې هغه نشته الفاظ نشته چې مونږ د هغې شکریه ادا کړو تاسو همیشه زمونږ قدر کړی دی مونږ به د هغې نه لس چنده ستاسو قدر کوو او ستاسو د دې علاقې خدمت به کوو ولې به نه کوو دا زمونږ فرض دی کو حکومت وي او کو حکومت نه کو ممبري او کو ممبري نه خو انشاءالله تعالی زمونږ او ستاسو مقصد یو دی زمونږ او ستاسو یو هغې دپاره کار کوو چې د دې علاقې د بهترۍ دپاره دې علاقې د خوشحالۍ دپاره دا ګیس چې چارسدې ته راته نه هغه وخت کې په پنجاب کې لوی لوی ښاریو کې ګیس نو خو دلته په دې علاقې کې ته مونږ دا کوشش وکړو چې هر ځای ته هغه ورسو او انشاءالله رسي به دغسې کو تاسو ګورئ دلته کو سړکونه دي کو سکولونه دي ارشد راته پوره بیان کړل دا ټول زمونږ په وخت کې شوي دي مونږ خو صرف دا وایو بل پارټو سره مونږ څه جګړې نه کوو باس مباحثه ورسره نه کوو صرف یو خبره کوو تاسو خپله کارکردګي وښیه مونږ ته خپله کارکردګي تاسو وښیه چې تاسو څو سکولونه جوړ کړي مونږ ته ښایو چې مونږ څو سکولونه جوړ کړي تاسو راته ووایه چې څومره کلونه بجلي ورکړې مونږ به راته وښیو تاسو راته ووایه چې څو سړکونه جوړ کړي مونږ به راته وښیو تاسو راته ووایه چې څو کالجونه جوړ کړي دي تاسو مونږ به راته وښیو چې څو کالجونه جوړ کړي دي نو دا په دې طریقې باندې په ووټ باندې څوک جنت ته نه ځي دا خو د دې دنیاوي هغه ده چې څوک خدمت کوي هغه له به ووټ ورکوی او دې کې بیا ته دا وایم ډېر په اعلان درته وایم چې دا ګیس صرف د قومي وطن پارټۍ نه دی دا د دې علاقې چې څوک په دې علاقې کې اوسېږي د هغه د ټولو لپاره دا ګیس مونږ کوو په دې مونږ نه خفه کېږو زه یو علاقې ته تلم هلته ګیس و میټرې لګېدلې وې ګیس مونږ به وتلو جنډه د بل پارټۍ وه خو ما خیر دی دا د هغوی هغه ده که څوک مونږ نه خوشحالۍ به راله ووټ راکړي او که څوک بلې پارټۍ له ورکوي نو بلې پارټۍ له ورکوي خو مونږ به هر یو پارټۍ چې چا په دې کلي کې د هغه کوري د هغه خپل خپلواني هغه ته به انشاءالله تعالی ګیس ملاویږي بلا تفریق انشاءالله تعالی دا زموږ د خلکو سره یو مینه ده موږ دا غواړو اوس وروڼو چې دې ملک کې دی دا افراتفري ده دا ګراني ده دا د بیدۍ بیلونه دي دا ټول چا کوم مشکلات دي
پکار دا دی چې په دې ملک کې د الیکشن منصفانه انشاءالله الیکشن وشي داسې الیکشن وشي چې تاسو مطمئن یې موږ مطمئن یو داسې الیکشن نه چې په ډبې کې یو هغه یو په هلته اعلان بل شانتي کېږي تیر الیکشن مونږ نو منلې ځکه چې هغه یو خاص کس په حکومت کې راوستو دپاره الیکشن و د عوامو د ښېګڼې دپاره الیکشن نو د یو خاص سړي راوستو دپاره او چې چا راوستو نو هغوی ته اوس بېزاره دي نو مونږ دا وایو چې منصفانه الیکشن وشي او تاسو ته پته ولګېده چې جعلي اسمبلی کې څوک چې جعلي اسمبلی نه راغلي هغوی ستاسو کار نشي کولی او چې چاله تاسو وګړه کړي به ستاسو کار کوي تاسو سره به مینه وي ستاسو سره به همت وي هغوی همدردي ستاسو به هغه سره همدردي خو چې جعلي خلک د شپې وده شي سهار پاڅي وي چې دا فلانې وګټله نو داسې خلک خو ستاسو هغه نشي کولی نه خدمت کولی شي نه حمایت کولی شي نه ستاسو د علاقې دوره کولی شي نه ستاسو سره په غم خاده کې شریک کېدی شي نه ستاسو لپاره اواز چتولی شي ما ته پته ده چې ستاسو څه مشکلات دي کو هغه د بجلی ده نن سبا خیر تاسو کې خو ډېر برق کېدی شي پته نشه میټر شته او کو نشته خو خیر هغه بله خبره خو خلک روکي دي میدان ته 62 روپے یونټ ظلم داسې ظلم دی چې د دې دا انتها ده ګراني چې بجلی ګران شي پټرول ګران شي 100 روپے او 1.5 روپے چې لیټر پټرول ګرانېږي نو د هغې اثرات خو به تاسو پروزي که نه پرچا پروزي مونږ په دغه عقله باندې لازمي خبره ده چې ستاسو تکلیف یا زمونږ تکلیف دی تاسو به وایه چې یاره ډېر خلک به ته بین باجه غږوي چې یاره دا ګراني خو دا تېر حکومت راوستې وه پی ډي ایم راوستې وه اوس خو پی ډي ایم نه دی خو دا ګراني نور هم زیاتېږي خو اصل د یاد یو شي یو بنیادي بنیاد ته چې ورسې ته ته چې ورسې تاسو ته پته ولګي چې غلطي کوم ځای کې شوې ده هغې نه مخکې چې کوم حکومت وه 4 کاله لاړله چې وی چې زه به 1 کروڑ نوکري ورکومه 50 لکه به کورونه کومه دغسې سړی د هغه وی چې زه راشم نه دا معیشت به بلکل ټیک شي او ګراني به ختم شي او ما هغه دا ګراني د هغه په وجه بنیاد یې غلط کېښودی شو هغه یو معاهده کړې وه هغه معاهده چې ماته شوه ده ماته کړه په هغې باندې عمل ونه کړ هغې نه پس نو دې طریقې سره چې څوک وایي چې دا فلاني کړی یا فلاني کړی زه ته دا صرف وایم چې هر چا چې کړی دی مونږ سره فکر دی ستاسو د غریبانانو چې دا کم تکلیف کې تاسو سار پاسئ او په دې سوچ کې چې یاره دې بچو له به 2 وخته روټۍ څنګه پیدا کومه دا زمونږ لپاره ډېر تکلیف دی او په دې لپاره به مونږ انشاءالله تعالی ستاسو لپاره دا کوشش کوو چې دا تکلیفات
Jive, jive, jive Sherpa! Jive, jive, jive Sherpa! Jive, jive, jive Sherpa! Jive Sherpa! Zindabad! Zindabad! इलेक्शन را روان دی کو څلور میاشتې کو شو کو شپږ میاشتې کو شو مونږه غواړو چې زر تر درځو شي تیر الیکشن کې کو تاسو خیالي نه د 400 یو سیټ کپ شو داغه په وجہ مونږ ته نقصانات شو اوس دا مردم شماري دوباره شوې ده په دې کې زمونږ د ضلع آبادی 2,35,000 زیاته شوې ده پکار دا چې مونږ ته خپل شپږم سیټه مینو چې د خلکو ته صحیح نمائندګي ملو شي او چې صحیح نمائندګي ملو شي تا مشران چې سامنے ناس دي دوی به خپل کورونو کې خپل بچو سره دا مجلسو کې چیرې ووټ په ورکو هغه پارټۍ له چې څوک زمونږه خدمت کولی شي چې چا زمونږه خدمت کړی دی چې چا هم خدمت کړي په هغه باندې خو اعتماد دي که نه اعتماد دي چې اعتماد دي نه په هغې سړي باندې ته وله ووټ ورکولی شي اعتماد پې کولی شي او چې هغه شانتې یو سړی راشي وي چې زه به دا وکړم دا وکړم خبرې ډېرې وکړي خو په منځ کې صبرونه دي څلور کاله خو د ملک او خاص کر په دې صوبه کې یو داسې حکومت و چې هغوی خو په دې صوبه کې خو نه کاله هغوی ستاسو څه خدمت کړی دی دا مشران د خپلو نوجوانانو ته ووایه زمونږ د دې نوجوانانو سره ډېره همدردي ده او انشاءالله تعالی دوی خدمت په مونږه کوو د دوی د سکول د کالج سات خو وی چې یونیورسټي انشاءالله تعالی دغه ته موقع راشي ولې به نه راځي کالج خدا چې کوم دی د سکندر خان هغه وخت چې حکومت کوم دا دوه کالج یو ځم کې یو دلته دا کالجونه هغه وخت کې منظور شوي او انشاءالله تعالی دا به مونږ مخ پر وړاندې بوځو د جینکو تعلیم د ټیکنیکل کالج دا ټول انشاءالله تعالی د دې علاقې به همدغه شانته خدمت کوو دا علاقه زمونږ دپاره ډېره ګرانه ده زمونږ د علاقې سره مینه ده او انشاءالله تعالی په دې کې به کمی نه راځي او په هر موقع باندې به د دې علاقې خدمت کوو دا چې اوس دا ګیس هغه شي نو نور مونږ به کوشش کوو چې څه کېدی شي دلته د حکومت نه علاوه به هغه مونږه ستاسو خدمت کوم په هغې کې به کار روان وي خو صرف زه دې حکومت ته دا خبره کول غواړم چې داسې بېدرېغه چې تاسو د بجلی او د تیلو قیمتونه زیاتوئ نه دا غریبانان تاسو ته توقع مه ساتئ چې دا غریبانان به تاسو ته دوا وکړي کېدی نه شي مونږ هم دا غواړو چې دا مشکلات ستاسو
آسان شي او په هغې دپاره به انشاءالله تعالی په هر موقع باندې په هر هغې کې به کوشش کوو. نن سبا دې صوبې کې د امن و عامه حالات هم ښه نه دي. روزانه څه نه څه زمونږ پولیس رونو چې دي د هغوی څه تنخواهي غریبانانو یو لږ دومره تنخواهي چې بال بچ پې ساتلی شي چې هغه یې د دهشتګردۍ په هغې کې راشي نو کور کې ماتم شي. نو مونږ دوی ته دا وایو چې کم از کم دې باندې توجه ورکړئ چې دا امن و عامه صورتحال چې دی دا ښه شي او چې دا خلک امن کړي. او لازمي خبر هم ده چې ګراني په هغې سره دا نور جرایم هم زیاتېږي. نو په دې لحاظ سره مونږ به دا غواړو چې داسې احکامات جاری شي، داسې هغه وشي اقدامات واخیستې شي چې ګراني هم کمه شي او امن و عامه صورتحال هم بهتره شي. زه اخر کې بیا ستاسو بېحد مشکور یم، ممنون یم، خوشحاله شوم چې نن تاسو دومره ګڼ تعداد کې راغلی. ستاسو خوشحالي، ستاسو تاسو سہولت ملاوېدل دا زمونږ لپاره سہولت دی او انشاءالله تعالی مونږ به په هر صورت کې ستاسو خدمت کوو. خیر په امان.